بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو او د سنو پښتونخوا کتونکو دا د اف ام 89.4 سنو اف ام او زم رفچا پروګرام اوري تاسو اکس د پښتونخوا کم چې تاسو د سنو اف ام نه نه پنه هر پیر او منګل پورز اوریدې او کته شي نه صرف اوریدې او کته شي د زموږ د موبایل د فیسبوک د لارې بلکې د ریډیو د لارې اوریدې شي او ورسره دا پروګرام تاسو کته شي د سونو پښتونخوا موبایل اپ د لارې څوک چې نن سبا ډیجیټل دور سره لږ فیملییر دی لګي سره زیات جان پہچان دي نو کریډیو نه لري نو سونو پښتونخوا د موبایل اپ د لارې د پروګرامونه تاسو اوریدې او کته شي ګران اردوونکو امید دي چې روغ جوړ خوشاله به او چې کوم حال زلي دي د ژوند هغه به په خ طریقه سره خیر عافیت سره تر سره کوي د لاست پروګرام په شانتي په دې پروګرام کې هم موږ نن په یو مهمه موضوع او د یو مهم انسان سره تاسو ملاقات کو څنګه چې کوم د دې پروګرام مقصد دی چې د صوبې هر هغه وګړي د صوبې هر هغه کس د صوبې هر هغه اداره یا هر هغه ځای کوم چې د کوم ځای چې د صوبې مثبت اړخ موږ دنیا ته خودلې شو او د صوبې هر هغه مثبت سيزونه موږ تاسو ته خودلې شو دنیا ته خودلې شو چې د دې صوبې عکس کم دی د خیبر پختونخوا مثبت اړه کم یو دی او پدې کې څومره هم موږ نور حواله راوستې شو لبد مرغه زموږ د صوبې لګ اغرنګ خان داس کې ریپرزنټیشن یا بزوه مچه اغرنګ د دې میزبانی یا د دې صوبې اغرنګ تصویر نه وړاندې شوی دنیا ته خو ډېر داسې خصيزونه چې په دې صوبې کې روان دي او کیږي موږ غواړو چې تاسو سره شریکو که تاسو پروګرام کې شامل دل غواړئ نو 5254 زموږ ټلیفون شمیره 8881 زموږ د میسج لاره او سونو پښتونخوا د فیسبوک پیج دا وخت تاسو موږ غینه لایف کته او اوریدې شي نن به موږ خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان حقوق او قوانين سدي او په باندې عمل درآمد څومره ضروری دی په معنی هغه لاګو کول څومره ضروری دي او ضروری وو او زمونږ د ماشومان فیوچر څومره سیف دی په مختلفو طرفونو کوم ورته ګورو په دې باندې خبره کو او څنګه چې دې پروګرام مقصد او زمونږ چې کوم ټیم دی هغه د اکثر پښتونخوا نن موږ سره یو داسې کس ناست دی کوم چې د خیبر پښتونخوا نه تعلق لري او غزوه مې چې ډېر زیات نه مې خو د ډېر مدیر راځي د 2 لسیزو راځي یعنی شل کالونه زیات شو چې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقوقو او د قوانینو د لپاره کې په صحیح مانو کې اکټیویزم کوي یا سرګرم دي یا د غي د حقوقو د لپاره आवाज وجتای نو زما په خیال د دې چې کوم خدمات دي کاغه مونږ په بار هم مستایو ډیر کم وي خو نن موږ غواړو چې د دې سره ملاقات موږ په ډیفرنٹ پروګرامونو کې د تاسو ګوري خو نن موږ سپیسیفیکلی د دې په لایف سټرګل باندې خبرې کوو ورسره به د ماشومان په قوانين حقوق او د غیر راتلونکو مستقبل باندې به خبرې کوو موږ سره پروګرام کې نن شریک دی اکثر پښتونخوا کې عمران ټکر صاحب څوک چې چایلډ رائټ اکټیویسټ دی ورسره هیومن رائټ اکټیویسټ هم دی خو زیاتره سبجیکټ چې کوم د ماشومان د حقوقو او د په قوانینو د کار کولو کې د ژوند شلونه زیات کال تیر کا السلام علیکم سر ډیر مننه څنګه سر بس دعاګانې ډیر مننه سر چې یو ځل بیا تاسو میډیا سره خپل سوچ شعور او تاسو چې کوم سټرګل لې او بل دا تاسو چې کوم هغه ماشومان حقوقو د لپاره هغه حل زلي دي مونږ تاسو وینو ډیر مدیر راسه چې هغه تاسو شروع کړی دي سر لک شانتي زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې عمران ټکر څوک ته او د کوم ځای شروعات او د دومره ډیر موده بیا برازو هغه سپیسیفیک موضوع چې د ماشومان حقوقو باندې ولې دومره بنیادی طور خو زما د مردان د یو تاریخي کلی ټکر سره تعلق دی د مزدوري د لپاره مشتي په پیښور کې د 13 کال وراسه بنیادی طور ما په علم بشریات کې په سوشل انثروپولوژي کې د پېښور یونیورسيټي نه ماستر کړی دی او دا غي په بیس باندې دی فیلډ ته چروته مانو سره پاسه شل کال تقریبا وشو خو چونکه زما اکثر خلک وي د ما د بچپن نه شوق خو دا شوق چې دی نو دا ستاره لپاره بعض وخت کې یو سیس کې ته انګیج شي یا سوینه نو دا غینه متاثر شي نو زما
د ماستر نه پس زما انګیجمنت چې شو په دې اړه باندې نو هغه چایلډ رائټس کمیټي سره ایز ا ولنټیر شو مردان کې او د ما یو دوستو چې زما دوست هم دی ملګری هم دی راهنمام دی استاد هم دی هر سر سره نو ارشد محمود داغي نوم او هغه سپارک نوم یو ارګنایزیشن وایي کې کار کو نو هغه ارګنایزیشن به د چایلډ رائټس پروموشن او پروټیکشن باندې اوورال په ټول پاکستان کې کار کو او هغه چایلډ رائټس کمیټیز جوړ کړې په ډیسټریکټ لیول باندې تقریبا 38 ډیسټریکټس کې په هغه وخت کې د 2000 راوند اباوت خبره نو زه هغه سره انګیج یم په دغه ولنټیر کمیټي کې چایلډ رائټس کمیټیز مردان کې او هغه به مختلف شعور او د آگاهی او د کیپاسټي بیلډینګ او د پالیسی لیول انیشیټیوز کول په ډیسټریکټ لیول کې او کله نا کله باغی اسلام آباد یا پېښور ته هم مونږ را بللو او خپل سرګرمو کې به انګیج ساتلو او پاره کې یو بل ډېر ښه اسپیکټ او چې زه هغه ډېر اټریکټ کړم هغه دا چې داغي برا پرنټډ میټیریال ډېر راتله لکه نیوز لیټرز او بروشرز او پامپلیټس او پای کې ډېر زیات نیوز او انفارمیشن بو د لاز حواله سره د سیستم حواله سره سټیټسټکس بو پکې اعداد و شمار بو او سټوریز بو پکې مختلف نو هغه سره زموږ شوق او ماره ګذر کتل نو هغه سره زموږ جرنالستیک شوق زموږ د بچپن نه او سم شته نو هغه کې به بیا ما کله نا کله هم لیکل کول نو بیا یو وخت سره چې زه د هغه ادارې حصہ جوړ شوم as an employee په 2004 کې نو د التنه بیا د ما پریکټیکلی لکه امپلای چې ما کوم سټرګل شروع کو هغه ټیم سره چې ایکسپرټس مو دای لینکیجز مو او الته بیا ذمہ داریم زیات شوي او نیټورکینګ هم زیات شو او دلچسپي خو الریډي وا نو داغي په بنیاد باندې هغه سټرګل پریکټیکلی 2004 نه شروع شوی صحیح مطلب د ماشومان حقونو په اړه باندې او ځکه لا کله چې پته نه لګي آی ډونټ نو چې دا د ما خوش قسمتي ده او که بد قسمتي ده دا با چې په دې سېکټر کې اکثر چې خلک دغه شان رانه نوځي د ما په شان نغي یو پروجیکټ په ایجوکیشن کې بل په چایلډ رائټس کې بل په ویمن رائټس کې بل په انوایرنمنت کې بل په اګریکلچر کې زما زدا وایم چې زما مسلسل زبو ته خوش قسمتي ویم چې زما ارګنایزیشن هم چینج کړی دی نو مال خدای پاک هغه ارګنایزیشن را کړی دی چې ای کار هم په چایلډ رائټس کړی دی او بل دا چې د چایلډ رائټس په دې تھرو چې کوم ټنیور د ما تیر شو نو د چایلډ رائټس د پروموشن او د پروټیکشن په هر اړه تقریبا ما کړی کار کړی لګاځو تاسو ته وایم لکه یو سړی وي چایلډ لیبر نو ما په کار کړی دی که سړی چایلډ ایجوکیشن دی جوینایل جسټس دی سټریټ چلډرن دی الدی میریج دی کارپورل پنشمنت دی سلیکټری په چایلډ ټریفیکینګ باندې نو په دې اوورال په دې باندې ما په هر اسپیکټ کار کړی دی کاغه د شعور او د آگاهی خبر راغلی دا کاغه پالیسی لیول کا لوبینګ راغلی دی او کاغه د کیپاسټي بیلډینګ خبر راغلی دا نو هغه باندې ما کار کړی دی او د کی یو بل سیس دی هغه دا چې ځکه نه کله همیشه دا خپل ملګرو ته فیملی کې چې زما په خیال داسې یو سټیک هولډر بنی پاتې شوی چې هغه سره ما کار نه کړی کاغه د جماعت عالم دین دی د مدرسې کاغه جرنالست دی استاد دی وکیل دی که پولیس والا دی یو خبره ده او دا ډېر ښه خبره ده چې کله ستاسو یو فیلډ دی یا په کوم یو ټاپک باندې ستا شروعات شي زما په خیال کې پای کې هم انسان وردن نشي نیو سپیشلایزد دغه ورسره راشي تجربه او هغه به داسې سپیشلایزد تجربه چې هغه ته ډیفرنٹ ځانو کې فائدہ ورسول هم شي خپل هم بالکل او ها دین علاوه یو بل سیز دی چې دغه سټیک هولډرز کې خبره کوم شراکتدار چې دی ګورنمنت افیشلز دی پروزیکیوټرز دی ایون ججز سره ما کار کړی
هغه باندې بزرګ بیا نور خبره وکم په ماشوم مې په خپل کار کړی لکه د چلډرن امپاورمنٹ او د ای کیپاسټي بیلډینګ باندې ما کار کړی کمیونټي ایلډرز باندې ما کار کړی دی وسره یونیورسٹی کې ما په 2011 کې فار د فرست ټایم بلوچستان یونیورسٹی کې سیشن اغستو په چایلډ پروټیکشن باندې دغه شان دلته کې عبدالولي خان یونیورسٹی کې اسلامیه کالج یونیورسٹی کې پېښور یونیورسٹی کې ریګولرلی داسې سکول کې کالجز کې ایون ماینارټیز سره ما سیشنز کړي دي د اویرنس حوالې سره د کیپاسټي بیلډینګ حوالې سره نو لګیاو یو سټرګل دی کوو چې تر څو ژوندي یو نو دا سټرګل به دغه شانته رواني او غرض او مقصد صرف یو دی هغه دا دی چې دا ماشوم چې دی نو دی زه همیشه دا وایم دی ولنریبل دی دته دی که په هر ځای کې اوسېږي دا زمونږ یو بدمرغي به ورته ویو چې د چا نه محبوس په یو ځای کې هم نه دی او د هغې زه پریکټیکل اگزامپلز تاسو ته درکولی شم مونږ سره کیسز راځي نو مونږ بار دا خبره کوو چې ماشوم اول په خپله باندې امپاور کول پکار دی سره چې دا یو کوېشن تاسو نه زما هم دی چې دنیا 2004 کې تاسو په ماشومانو رایټس باندې خبره وکړئ خو که مونږ 2004 وګورو او اوس هم وګورو اوس هم د ماشومانو حقونه چې دي هغه وایلیټ کېږي د هغې حقونه چې دي هغه مونږ وایو نه حذف کېږي لګیا دی خوړل کېږي قوانین شته او که نشته مطلب ماشوم ځپلی کېږي په هر طرح سره ولې چینج ولې نه راځي 2004 کې تاسو سټارټ واغشتو یو خبره ده دا وایي چې ولې د ماشومانو په حقونو تاسو کار سټارټ کو یا تاسو په هغې ولې ودرېدئ آیا دلته کې واقعي زموږ د ماشومانو حقونه دونه خراب وو او که خراب وو نو تر اوسه پورې بدل شوي ولې نه دي وجوهات باندې به زه خبره کوم خو دا ده چې تاسو د کار خبره وکړه نو زمانه علاوه هم خلک لګیا دي کار کوي یا ادارې لګیا دي هغه د حکومتي ادارې هم دي غیر حکومتي ادارې هم دي او د 2004 نه مخکې خلکو کار کوو دا نه چې چا نه دی کړی خو هغه ټایم یې دونه میډیا نه وه خو اوس او نن ښه دې کې یو دام دی چې زمونږ هغه معروضي حالات چې ورته وي د ملک یا د زمونږ چې کوم ریجن دی نو دام پکې یو فیکټر دی او بل دا دی چې زمونږ په دې ریجن کې د دې معروضي حالاتو چې کله مونږ جایزه لو نو یو خو دلته آبادي چې ده نو ډېره زیاته سیوا شوې ده دویمه چې ده نو دلته کې ترخګیري راغلې ده دلته کې سیلابونه راغلي دلته زلزلې راغلي بالکل هر قسمه ډیزاسټر نه مونږ تېر شوي یو او بیا د ټولو نه غټ بنیادي وجه چې ما ته کوم ښکاري کیدای شي چې زه په غلط یم ایکسپرټس هم دا وایي چې د یو ملک یا د یو ریجن د ماشومانو په ایجوکیشن باندې چرته کار ونشي نو هلته بیا دا ولنریبلیټي او دا پسماندګي او دا خطرات د نورو ملکونو په نسبت باندې بیا کمپیریټیولی زیات وي او د هغې همیشه زه دا مثال ورکوم چې یو ماشوم دی یو چې دی سکول ته نه ځي نو دی چرته ځي نو چې دی سکول ته نه ځي نو دی سټریټ ته ځي دی چایلډ لیبر ته ځي چې دی کله سټریټ ته ځي او دی چایلډ لیبر ته ځي نو دی خطرې سره مخ کېږي فزیکلی هم منټلی هم او سیکچولی هم ایکسپلایټ کېږي او که د ده نه که ایموشنلی هم کېږي نو فزیکلی منټلی ما ووایي که نه لکه ایموشنلی ایکسپلایټ کېږي نو ما د جوینال خبره وکړه نو که دی په سټریټ دی او دی استعمالیږي نو دی جیل ته هم تللی شي دی تاڼې ته هم تللی شي جوینال شو دته په سټریټ باندې ایچ آی وي ایډز هم لګېدی شي دی ډرګ اډکټ هم کېدی شي دی ډرګ ټرافیکر هم جوړېدی شي که دی په چایلډ لیبر کې دی نو هلته کې دته ګالي ګلوچ هم کېږي دی وخلي کېږي هم دی ټکولی کېږي هم دله اجرت هم نه ورکوي یا کم ورکوي هلته هم ایکسپلایټیشن کېږي د ده نه زیات کار اخیستلی کېږي که په هره شعبه کې دی کار کوي نو دغه سیزونه دي چې هلته کې هغه که فرض کړه ټرک یا د سوزکي کلینډر دی نو هلته کې ځان له
بیا کوم انوایرمنٹ سره چې هغه مخ کیږي ګرمي ده یخني ده شواګانې دي یو څه دي دوړې دي بېخوابي ده داسې کارونه هم دي چې هغه نه لکه زه تاسو ته وایم چایلډ ډومېسټک لیبر دی 13 ورځو کې زما خیال دی 70 ورځې وشوې په ابټاباد کې د 14 کالو یو ماشومه سیکچولی ابیوز شوی هم دا ریپ شو او د هغې بیا مارډر هم شوی ډیت هم شوی او داسې ډېر کیسونه ریپورټ شوي دي داسې په خیبر ایجنسۍ کې د دې چوټیانو نه لږ مخکې یو ماشوم په یو پرایویټ سکول کې یو استاد هغه ته سزا ورکوله هغه بچ شوی دی بل یو بېګناه ماشوم لګېدلی په لخته باندې هغه بېهوشه شوی دی هسپتال ته رسولی شوی دی د هغه ډیت شوی دی نو داسې اوس د سیکچوال ابیوز خبره چې مونږ کوو یا د سیکچوال ایکسپلایټیشن چې کوو جنسي زیاتې چې ورته مونږ وایو نو د هغې کم او بیش ریپورټډ کیسز کم او بیش 5000 کیسز د پاکستان نه هغه مخې ته راځي کم چې په اخبار کې ریپورټ کیږي او دا یو ډېر زه به ورته کرانیک ویم یا بل څه ورډ که دې دپاره یي سالانه چې لیټرلی لکه انبیلیویبل فګر د تاسو سره شیر کوم چې آلموست 200 کیسز آلموست لکه کم او بیش کېدی شي سالانه داسې ریپورټ کیږي د جنسي تیرې چې د هغې عمرونه د 15 کالو نه کم دي نو دا ډېره عالمیه ده یو بله خبره دا ده چې دا انفارمیشن زه تاسو له درکوم چې دې کې بیا هلکان هم دي جینکې هم دي او د ټولو نه تریخه اړخ چې کوم دی چې کوم ته مونږ کړ واسط ویلو شي یا in other words کې کرانیک فیګر دا دی چې په دې کې almost 50% 50% دې ماشومانو سره هغه خلک زیاتې کوي چې هغه د هغه جان پہچان ریلیټیوز ورته نشي ویلی خو هغه پیژني هغه دکاندار دی چوکیدار دی ډرایور دی استاد دی فیملی کې دننه پہچانې کولی شي بل طریقه اړخ ته وایم هغه ډېر خطرناک دی او دا 13 15 20 سال راسې مخې ته راځي چې زیاتې ورسره وشي نو د زیاتي نه پسې مړې کېږي او دغه کیسز د هغې وجه هم دا دی چې هغه ماشوم به هغې پیژني هغه بیا حل ویلی شي نو داسې د زینب کیس د قصور ډېر اهم کیس و هغې باندې ټوله میډیا ټول پاکستان په هغې باندې خبر دی بیا ریسنټلی یو کال یو نیم مخکې زما خیال دی په نوخار کې یو کیس شوی و ماشوم یې وژلی و بیا ډیګې کې اوبه اچولې وه دغه شان بیا پېښور صدر کې یو کیس شو د جومات په پوړ کې رانغښتې وه او جومات په ګوټ پېښور کینټ کې شو نو هغه بیا نیولي شوي هم دي دا هم ښه خبره ده چې زما د تجربې لاندې یا زموږ سره چې کوم ریپورټس راځي د هغې کې بیا ګرفتارۍ هم کېږي آلموست 90% زه چې وینم نو ګرفتارۍ کېږي او په هغې کې د یو نه زیات کسان هم ککړ چې وي نو هغه ګرفتارېږي خو فردر بیا زموږ جوډیشل سیسټم یا زموږ پرازیکیوشن سیسټم یا زموږ د پولیس انویسټیګیشن سیسټم هغه کمزور هم دی هغې کې پیچیدګۍ هم دي هغې ته د رسایي مسایل هم دي او هغې ته د ریسورسز د ټیکنالوجي مسایل چې دي نو هغه پکې بیا زموږ روایت دي د صلح د روغې جوړې جرګې خیراتونو باندې روغې کېږي که نه لکه لیټرلی مونږ خو د دې سیمې خلک یو نو د داسې کیسز روغې بیا دغه شان کېږي مونږ د 2004 خبره کوله د هغې نه مخکې سر په دې به خبر کوو یو کال دی تاسو له ګورو چې څوک دي ګران اوریدونکو پروګرام دی عکس پښتونخوا او نن موږ خبرې کوو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو او د هغې دپاره جوړ شوي قوانینو په هکله او په هغې باندې عمل درآمد څومره کېږي څومره په هغه عمل کېږي هغه قوانین تر لاندې څومره سزاګانې کېږي یا څنګه چې اوس عمران ټکر صاحب وویل چې ډېر زموږ مین مسله دا ده چې انصاف ته رسۍ والا چې کومه لاره ده هغه موږ ته ډېره ګرانه ده نو په کومه طریقه به مونږ دغه لارو ته رسو په دې به مونږ نن خبرې اترې کوو مونږ سره موجود دی عمران ټکر کوم چې هیومن رایټ اکټیویسټ دی د 13 کالو نه زیات
مودې راهسي د خیبر پختونخوا ورسره پوره پاکستان د ماشومانو د حقوقو قوانینو په اړه باندې کار کوي او په لري او خلکو له هم په ور کوي. نو تاسو موږ سره شامل دي شي 524143 د لارې او سنو پختونخوا زموږ فیسبوک پاڼه ده. السلام علیکم جی. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبرې کوي کوم زینا؟ محمد امین هم پړه چنان. سو خبرې کوي؟ محمد امین پړه چنان. جی جی محمد امین صاحب څه به غواړي؟ ولا بالکل خیر ده خای باجی جوړه. ډیر مننه جی. ټول دې نو خیوي. جی ډیر مننه. وای پروګرام اوري؟ پروګرام اورو ما ټاپک د خیبر پختونخوا د ماشومان قوانین او حقوقو په اړه دی چې دلته څومره د ماشومان د حقوقو مون خیال ساتو یا قوانین موجود دي. بعض فعلا باجی مشمول خو غوي کنه جی جی مشمول خو تربیات ته پکور دي سره او تعالی کنه خمس دور کنه تعلیم مطلب خمس دور په وکی کنه تعلیم خو د بنیادی حق دی کنه. آیا زموږ پیرنټس یا والدین دا حق پوره کوي؟ بالکل صدا څه مطلب اوس مو مطلب مور دی مسؤلیت پلور دی دې ته پکور دی دې مخ احترام پکور دی کنه نو زیات پکور دی مور پلور دی کنه خو ځامې واته دی هغه مور پلور دی کنه جی مور پلور دی مور پلور ته پکور دا دی چې کوم الوو دی الوو ته مطلب خاص تربیات پکور دی سړی وته وخی ته مطلب مشر دی کنه ته پکور دی ته مطلب خمینی ساخه مخابات ساخه سره مطلب هغه ته وکړه سلام وکړه کنه او داسې تربیت هم پکار دی چې په دې معاشره کې د خپل ځان هم حفاظت کولی شي. بالکل هم څه دی خو نن سبا ټول سړي لوس کې موبایل ډیر کړی دی بس سبق کوي باجی کنه او جی صحیح بس موبایل خو ښه نه دی بس سړي لوس کې ډیر کړی تعلیم نه هاري نه بس برین اندو ورځي. بالکل مطلب دهان ورته نشته چې ماشوم سو ګوري چرته زی څنګه زی دا هم پکار دي کنه پکور دی کنه باجی په دې څه پښتنه پکور چې کېته لوري کنه پلوټ پښتنه نه کوي چې ته لوري زیه کنه پکور خو وی کنه چې پلان دې لوري چې لوري چې دا کول صحیح ده. پښتنه نه کوي نو بیا په مسال یو په ریت نه جوړیږي یو په نه چاټي جوړیږي یو په ته چې جوړیږي باجی جی بالکل همدا سره ډیر مننه جی جی بس سلامونه خو وستم ډیر مننه جی وای تا تاسو سلامونه وی باجی مطلب هغه تاسو سلامونه وی شیان ته وی مطلب ته فراسته وی مو وسو کو څوک اوري ټول ته مو سلامونه وی پاکستان زنده باد. ثانک یو سو مچ. ثانک یو ډیر مننه. او د سره خبرو کا چې موبایل ګوري دا یو بل نن سبا هغه ماوي هغه ما مخکې ګوره د باندې دوه خبرې دي په ماډرن دور کې د وخت ضرورت ته او زدا وایم چې دا یو بنیادی حق دی چې هغه ته دا غیر رسایي وشي خو داغي استعمال یو کوېسچن مارک دی داغي مانیټرینګ کول په هغه د استعمال ګایډنس چې دی نو داغي لپاره زموږ سره نه په فیملی کې سم میکانیزم شته دی نه ډیجیټل شته سره نه څه قوانین شته هیڅ نشته کنه او ما دا خبره کوله د دې سره ریلیټډ یو څو سیزونه ما نه پاتې شو ای باندې خبره کول ما غوښتل یو دا چې سایبر کرایم سری پرونو کو نن ما قتل سو یو کا سړی سواد کې نیول کې شوی دی چې هغه با ماشومان ډیجیټلی ایکسپلایټ کول او هغه به دا ګوناغارست شوی دی دغه یو ډیر زیات یو ایشو د نن سبا په ماډرن دور کې بل ما د ټریفیکینګ خبره سحر کې کوله پاکستان کې انفارچونیټلی دام دی د ټریفیکینګ ډیفینیشن چې دی انډر د لا نو هغه ډیفرنٹ دی مونږ دا یو بینګ ان ایکسپرټ چې ټریفیکینګ دا دی چې اگینست د ویل اف د چایلډ د یو کس د مرزه اگینست چې هغه ته یو ډیسټریکټ نه بل ډیسټریکټ ته یو صوبې نه بلی صوبې ته یو ملک نه بل ملک ته بوزي او الته داغه د چایلډ داغه د رائټس وایلیشن کیږي نو دا ټریفیکینګ دی نو هغه خلک د کار لپاره د واده په نوم باندې په یو سنوم باندې په بل سنوم باندې فریکوینټلی زموږ په ملک کې دننه کیږي هغه کې شک نشته بل سیس چې ما کوم یادو نو هغه د کومره واده دی. بالکل سر دا تاسو د ټرافیکینګ خبرو کا کلیکشن ته یو 2 منټه مو دې ته ورکو
چې دا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان حقوقو لپاره کم قوانين موجود دي بیا برازو د ټولو نه امپورټنت نن سبا چې کوم ټاپک دی په اسمبلیانو کې دی په هر ځای کې دی هغه د کوم عمره واده کم چې د ماشوم د ټولو نه اولنې او بیسیک حق جی سر خیبر پښتونخوا کې دا کم خیبر پښتونخوا خبره به مونږ ځانګړې ځان لکو خو اورال د پاکستان خبره کوم نو زما د اندازې مطابق کم او بیش 100-120 پورې قوانین شته چې هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی د ماشومانو د حق خبرې کوي بیا کومه اداري وګورو ناغم ډایرکټلی یا انډایرکټلی کم او بیش 20 سے لیکر 25 پورې داسې ادارې شته چې هغه د ماشوم د حقوقو سره واسطه لري کومه نمونه اخلو نه هډر لوی لیست جوړیږي ادارې دي ایون ګراس روټ لیول ته کوم یو قوانین داسې چې پاس دي لاګو نه دي د ټول نه غټ قانون اول مونږ د تعلیم خبر وکړه د پاکستان د آرټیکل 25 اعلان د 2017 کې زمو په خل قانون جوړ شوی د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن هوستل ایجوکیشن فار اول چې د منارم د بد مرغه اوسم دا د ما په خال سورل مخکې سرکاري اعداد و شمار راغلیو چې 49 लाख یو کم 50 لک ماشومان چې دي د سکول کلو په عمر کې دي خو سکول ته نه دي نو دغه یو علمیه ده بیا سرکاري شمیره چې کوم راځي دغه د چایلډ لیبر نو هغه وایي چې د 9 لک پورې ماشومان په کې پی کې چې زو ته کم وي دا کم دي دا ډېر زیات لکه 49 लाख کې 9 لک په دې 9 لک کې مغي وایي چې یو نیم 2 لک پورې د سي چې دا سکول تم دي او لیبر تم دي نو هغه نم بیا ولکه د سره راځي چې سکول ته نه دي نو زما د اندازې مطابق دا شمیره زیات غلط او ته نشم ویل خو دا شمیره دا ډیره زیاته کیږي دا زیاته کیدي شي بیا تاسو د قانون خبرو کړل نو مونږ اوس د لیبر خبره کوله په 2015 کې زمونږ ځان له قانون راغلی د پروهیبیشن اف چایلډ لیبر اغم د دای کې د 14 سال نه کم ماشوم باندې د لیبر د مزدوري بین دي نو داسې بیا نور نه بعد مرغه تاسو دا خبر وکړو نو په دې شنو زموږ په هر دوه کوڅه کې د اتو نه کالو ماشوم دي قانون چرته دي نو دا خبره بیا د ټول نه امپورټنت او خ قانون او جامع قانون چې کوم دی چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل باندې دا تلسم ترمیم لاندې چې مونږه بار دا غي وایو چې راغلی دی په 2010 کې راغلی چې هغه ته د خیبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ ویل شي هغه کې بیا 2000 کې درې ځله ترمیم هم شوی دی او دا غي لاندې په 2011 کې یو کمیشن جوړ شوی دی بیا په ډیسټریکټ کې نن سبا په 22 ډیسټریکټس کې دا لږ اوریدونکو لپاره خاص تور باندې وایم ځکه چې ما اوس ریسنټلی تقریبا شپږ ډیسټریکټس کې ټریننګ زوکلن چالت نه به ما چانه چال پروټیکشن لا تاسو کو نو چاته به پته نه و بیا د کمیشن لاندې چال پروټیکشن یونټس په ډیسټریکټ کې په 22 نو د دغه یونټس باره کې اویرنس اگاهی ډیره ضروري چال پروټیکشن ایکټ پاس شو بیا کمیشن جوړ شو کمیشن د لاندې یونټس بیا بل سیز دی بیا دا ډیره خوشاله خبره ده چې زمون لګ دی خو بیا په ټول پاکستان کې چایلډ پروټیکشن کورټس چې دي دیالس جوړ دي او په دې دیالس کې 8 زمون په خیبر پښتونخوا کې او د دې ډیویژن تقسیم د څه شوی دی چې دلته و ډیویژن دي لکه یو ډیسټریکټ یو تحصیلي یو ډیویژن لکه پېښور ځان له یو ډیویژن دی د په هر ډیویژن کې یو چایلډ پروټیکشن کورټ شته دی بیا په پېښور کې دوه دی یو په مومن کې دی او یو په پېښور کې دی نو دغه یو ډیولپمنٹ دغه لاندې شوی دی دلته کې یو دغه قانون لاندې بیا په ډیسټریکټ لیول باندې چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړ شوی دي هغه کمیټه چې دا وخت مطلب زه وایم نو په خیبر پښتونخوا کې کارپورټ پنیشمنت لا ده لا نشته پاغه باندې هغه انډر دغه چایلډ پروټیکشن ایکټ اوکې دا ایکټ لاندې ځان لا نشته ځان لا نشته ٹھیک شو دا کوم چې چایلډ لیبر لا ایجوکیشن لا ده اچھا دا پکې غټ قوانین دي چې ډایرکټلی د ماشوم سره ریلیټډ ٹھیک ده دا وخت په صوبه کې چې کوم د ټول غټ لا باندې خبره روانه ده کم چې دا ټول حقونه هغه یو څه سکي راکاږي هغه د کوم عمره واده بالکل
خو سر تر اوسه پورې سر خو باندې سو پوي نشو وجه څه ده د کوم عمرې په واده باندې په 2012 کې که خدای پاک مانه غلطي یو قانون جوړ شو او کې پی اسمبلی ته هغه وړل شو او هغه دغه نه مسترد شو هغه بل یو ویلی شي چې دا یو پرایویټ ممبر بل او هغه نو پاس شوی بیا په 2014 کې یو بل جوړ شو او هغه زدا غي حصہ داسې و چې هغه باندې څومره مشاورتونه شو او د کوم سټیک هولډر سره شو کا میډیا وا کا علماء کرامو کا سیول سوسایټي وا کا منتخب ممبرانو کا متعلقه حکومتي چارواکیو نو دا ټول وقتن په وطن ایون د اسلامي نظریاتي کونسل سره هم په دی باندې بحث شو او بیا یو قانون جوړ شو او پاغه په ډېر متفقه دغه سره جوړ شو خو هغه سټیل چې دینو هغه د کې پی اسمبلی نه پاس نشو او یو بل انفارمیشن اوریدونکو لپاره ډېر مهم دی چې دا وخت په سند کې قانون شته د ځانګړي ځان لا چې د الک او د جینې عمر پکې 18 سال دی سزاګان دی پکې قید هم دی پکې په اسلام آباد کې اوس ریسنټلی پاس شوی دی هغه د اسلام آباد جغرافیایي حدود چې کوم دي هغه پورې محدود دي یو دغه راغلی یو په 2013 کې آی تھنک چې په پنجاب کې راغلی دي خو په آی کې فرق یا امتیاز یا تضاد چې دی نو هغه دا دی چې د الک عمر او د جینې عمر کې فرق ښودل شوی دی د جینې لپاره 16 سال دی د الک لپاره 18 سال دی بیا دا ډېر انټرسټینګ خبره ده په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې د 1929 قانون سټل رایج دی انګریزانو د وخت د متحده هندوستان پارلیمنت نه پاس شوی دی پای کې د جینې عمر 16 کال دی الک عمر چې دی نو 13 کال دی او سزا پکې هم یاشتا او جرمانه پکې 1000 دا دوانه ایټ ا ټایم هم کېدی شي خو په د موجوده وخت د تقاضو مطابق د نش برابر دی بیا شمیرې ته چې مونږ وګورو اورال د پاکستان شمیره دا وي چې د کې زمون په خیبر پختونخوا یا زمونږ چې سابقه کم قبایلی سیمې دي نه کې کمې زیاتې راتلی شي صحیح ده د دې علاقو د شهري علاقو سلک ډېر فرق راتلی شي خو عمومي طور یا مجموعي طور 2% خي ټیک شو خو لا خو پټول باندې یو رنګ امپلیمنٹ نو لا د 1929 لا چې دا د 1900 یو کم درشم هغه دل ترای تا او کم بل چې په 2014 کې جوړ شو او د لا ډپارټمنټ نه باقاعده ویټ شو نو هغه مونږه حل ظلم کولې مونږ انتظار هم کو د میډیا په ذریعہ د هر پلیټ فارم په ذریعہ باندې په دې بنیاد باندې چې د دې ودونو سره د کمومره ودونو سره چې پکې تقریبا 4% هغه ماشومان متاثر کیږي چې کم او بیش 80% پکې جنکې دي چې عمرونه د 15 سال نه کم دي او هغه فزیکلی هم منټلی هم متاثر کیږي او دا هم دا چې داغي چې کوم بنیادی حق ته تعلیم هغه متاثر کیږي د صحت داغي تعلیم دا تفریح ختمي دی ماشومتوب ختميږي نو هغه کې بیا فیکټرز کم انوالو دي نو هغه پولیټیکل هم کېدی شي هغه ریلیجیس هم کېدی شي زما په خیال که سماج ته مونږ لاړ شو مونږ په ټولنه کې ګرځو مونږ خلکو له میسج هم ورکو مونږ خلکو نه اورو نو دا سیستا زمونږ په ټولنه کې نو ډاوټ خو خلک د دې سیز نه دا اویر نه دي چې د دې ماشوم الک یا د جینې افټر میریج د واده نه پس د کومو نورو مسلو سره دی مخ کیږي لکه ګوره زمونږ په ملک کې کتس وګورئ نو تاسو نه تاسو کوم یا اوریدونکو نه کوم ډرایوینګ لایسنس په څومره عمر کې ملاويږي
چې 18 سال نه شناختی کارت په 13 کال کې ووټ حق دا 13 کال نه پس او موږ دلته د 12 او د 13 سال الک یا جینیلا چې زیاتره به جنې کېږي دا ای ودونه کوو هغه بیا ماشومان پیدایش دای تعلیم دای تربیت او بیا د کور سر کدی ته بیا وګورئ نو په دې وجه زموږ د ډایورس ریشو هم بیا زیات ده بالکل عام پکې ډېر ده دینه مطلب معاشرتي سونه مسلې نور مسائل لکه ګوره دا خو یو سرکل لګا نه چې دا مور پلار واده په کم عمر کې وشي نو داغه نه چې کم بچي پیدا کیږي نو هغه هم اما سر کې یو خبره کړو چې زموږ آبادی ډېر زیاته سیوا کیږي نو د کم عمره د واده په صحت د مور او د ماشوم د پیدایش او د حمل دوران کې چې کومي بیماری لګي او د ډیلیوري دوران ډیث ریشو چې د مور او د بچي ناغه په کې یو ټیکنیکل د طب حواله سره یو د غره طب ماهرین په دی باندې خړای او ګولې شي خو دا یو فیکټ دا یو ریالټی دا چې دا غي میډیکل پوینټ اف ویو سره راي هارمون دا ای باډي چې دا هغه لپاره الیجیبل نه وي چې هغه ماشوم پریګننسي مراشي او دا غي بیا ډیلیوري موشي او هغه بیا سر ټایم سره تقریبا ختم دی او په یو منټ کې راته دا وایي چې دا قوانين خو مونږ جوړ کو پاسم شي هر څه شي په ګراوند نخکاری بالکل عمل درآمد څومره ضروری دی او څنګه وکړو ضروری خدا دې چې لکه په دنیا کې یو قانون هم چې ته پاس کې په ټول دنیا کې په یورپ کې ایون پاس کې نو چې هغه امپلیمنٹ کیږي نه هغه تعالی ثمرات میوه نه وروړي بوټي بدلته د دنیا او کرے خو تعالی هغه سورم نظر کی او میوه نظر کی مونږ وینو دلته په سړکونو ډېر لګیدلې ټیک شو نو پرابلم دلته چې کم دی نو خخ قوانین شته د یورپ ته مقابله قوانین شته او زموږ فایلونو الماره ته ډکی دي په صوبایي سطح باندې په وفاقي سطح باندې خو الټیمیټلی یو سیستم کمیات کو کنه یو چې د بنیادی وجره پولیټیکل ویل دی سیاسي اعظم دی کمټمنټ دی چې هغه ماته نه ښکاري خو بیا کوم نور سيزونه یادو نو ما څنګه تاسو ته په 2010 کې زموږ په کې پی کې یو غټ قانون راغلی دی جامع قانون دی خ قانون دی چې ډیلیوري شته په نظر راځي ثمرات ورکي سنس شکل کې خو داغه په اړه باندې شعور او آگاهی په ګراوند لیول باندې شته داغي قانون یوازې خبره نه کوم اوورال قوانینو خبره کوم دویم فیکٹر چې دی هغه هم ما تاسو وی چې په دنیا کې په امریکا کې په یورپ کې ته قانون جوړ کې خو چې تا غیله وسایل نه ورکې د عملی کولو لپاره نو هغه قانون چرېم نشي عملی کې دی بهشکه هغه د څومره کل قانون ولې نه وي دریم چې ما ته کوم سیس کاری نو هغه دا دی چې کوم قانون چې کوم خلک امپلیمنٹ کوي زشم تشوي یا بل شو کوم ادارو کې چې خلک ناشتي نو داغي پاغه قانون باندې پاغه سیستم باندې پوها کیپاسټي صلاحیت ډېر امپورټنٹ دی یو دا بل سیس چې کوم دی نو چرته هم یو کیس د هیومن رائټس ویمن رائټس چایلډ رائټس د یو سټیک هولډر سره واسطه نه لري آی کې ملټیپل ادارې او ملټیپل سټیک هولډرز انګیج وي هغه باندې ک ټایم نشته نو مختصر دا چې یو چایلډ سیکشوال ابیوز کیس شي نو آی کې د هیلث په اړه باندې د هیلث ډپارټمنټ رول دی د پولیس د پروزیکیوشن د جوډیشری د سوشل ویلفیر د چایلډ پروټیکشن کمیشن ایون د لوکل ګورنمنت پورې ټول ادارې نو الته کې زراتلم د خبره لا چې د کوارډینیشن فقدان دي د رابطه کاری فقدان دي او ما چې وسایل کم یاد کړل بیا راځم الته د ماډرن ډے چې کم ریکوایرډ وسایل دي نو هغه نشته خصوصا د ټیکنالوژي او د لیبارټریز سچ چټ سیکولر بیس کیسز کې او بل یو سیسره د بد مرغه زمون په عمل کې یا زمون په صوبه کې د ماشومانو یا د زنانو په اړه چې فیمیل ماشومان په کې هم متاثر کیږي نو التبیا په دغه سټیک هولډرز کې چې د چا ذمہواری دي کا پولیس دی کا پروزیکیوشن دی کا جوډیشری دا کا وکیلان دي کا اے بی سی ډی هر څوک دی چې دای ذمہواری ده
نو په هغه کې دغه کیسز چې بهترین کم ډیلیوري کولی شي یا اسانه سر ایکسس کولی شي یا سنسټایز طریقې سره هغه هینډل کولی شي ناغه فیمیل دي چې لکه زموږ په پولیس کې به ما په خیال یاره 4-5% زیادوم دا زیات وي امپلایز صحیح ده نو یو انویسټیګیشن افیسر چې د یو ماشومي مطلب دا زموږ کلیکټیو افورت دی کنه په دې کې بر ټول ادارې سره د مور پلار او سره د کمیونټي لیول پر خو یو سیس بل اخیری دا چې د ټولو نه زیات امپاورمنت چې پکار دی آگاه کول بیدار کول پکار دی ناغه دغه ماشوم دی په خپل باندې چې هغه مین سټیک هولډر دی او دویم دغه مور پلار دی او دریم چې ماته کم ښکاری نو هغه دغه استاد دی هغه د سکول استاد دی هغه د مدرسې استاد دی هغه د جماعت استاد دی او بل غټ سټیک هولډرز چې دی نو هغه زمونږه د جماعت او د ممبر استاد دی عالم دین دی چې هغه سره مفت شرعي او پلیټ فارم دی او په سونو خلک کم از کم 15 وخت هغه راځي او هغه سره یو بهترین میټیریل دی د قرآن او د حدیث په شکل کې او دا موږ چې کوم وایلیشن یادو د چایلډ رائټس د دې په دغه مذهب کې او په دغه کتاب کې سپیس نشته نیور او اغله په کار دی چې دا موږ د کوم شعور او آگاهی خبره کوو نو کله هغه زین وشي نو دا ډېر متاثر مذهبي طرف نه هغه طرف دا او بیا د موږ کلچر دی هغه تم قتل پکار دی چې هغه بل مسله جوړه کی نو دغه پکې ډېر امپورټنت دا بیا د موږ سکول نصاب دی او بیا سره میډیا دا او بیا سیول سوسایټي ټیک شو ډېر مننه سر ټایم آلموست ختم دی خو موږ چې تاسو باندې خبره کمپلیټ کو چې خبره زموږ اوریدونکو موري ځکه دا وایم چې زموږ د ټول نه مین مسله دا ده چې کم څه زموږ په دې مایند کې د کلتوري حصہ تاسو یاد کا چې موږ خپل ماشوم ته ویلو کې شرمېږو یا غو پویولو کې موږ شرمېږو خدا نن سبا د دور تقاضا چې دا ماشوم دا ګیپ دا فاصله به ختمول غواړي ټیک شو ډېر مننه سر تاسو د وخت را کولو امید دی چې فیوچر کې به هم تاسو نه موږ دا ډېر په اورو چې زموږ د کوم ولنربل کمیونټي د ماشومان او د هغه والدین کم چې د ماشومان د خپل ماشومان د حقوق نه خبره دي چې هغه موږ خبرو کړو ډېر مننه سر تاسو دراتو ګران اوریدونکو دا ودرن پروګرام اکثر پښتونخوا نن سره ملمو عمران ټکر صاحب څوک چې د شلو کالو نه زیات مدیر اسي د ماشومان په حقوقو په قوانینو باندې کار کوي ډېر مختصر انداز کې خو مونږ ډېر جوور انداز کې تاسو سره ماشومان د حقوقو او د قوانینو په اړه خبرې وکړي خو د ټولو په اخر کې یو خبره چې مور او پلار ته د خپل ماشوم نه ځان خبرول وي او داغه څه حقوق دي داغه په دې سوسایټي کې څه ځای دی او څنګه باغه بچو د دې نه ځان خبرول او ورسره خپل ماشوم خبرول چې دی هغه ډېر ضروری دي ځکه چې د دې نه بغیر هیڅ نه کیږي اوس دنیا بدله ده ټایم بدل دی ماشوم به آغاز ساتي په ښه طریقه دا نه چې هغه پکې بدتمیزي ته یا ولګریټ ته وړي بلکې په ښه انداز کې خپل ماشوم موږ پویولې شو نو دا رنګ باغه د خپل حقوقو په اړه باندې آگاوي دا ودرن پروګرام بل پروګرام کې د بل ملمه سره بیا تاسو حاضرېږو غو پر غواړو اجازه د لپاره